اهم ایشو د اوړو وه او اوړه داسې یو شی دی غلا چې هغې نه بغیر ژوند ګران دی. پنجاب حکومت طرف نه په غنمو باندې په اوړو باندې خود ساخته پابندي لګېدلې ده او دغه پابندۍ د وجې نه د آټا ډیلر اسوسییشن چې څومره دوکانداران دي هغه سره په احتجاج دي او دې طرف ته ټرک راوړلو باندې ویلی کېږي دا چې 20,000 او 25,000 روپۍ په دې پیسې اخیستې شي هلته هغه طرف ته. وجوهات یې ډېر زیات دي او د دې خوفناک نتایج هغه هم را روان دي. اوړو باندې مکمل پابندي پنجاب طرف نه چې کله ولګي نو هغې کې مسایل دا وي چې نن سهار کومه توړه په 2,000 روپۍ وه نو مازدیګر هغه 2500 روپۍ ته رسېدلې ده او زما یقین دی که دا همداسې صورتحال وي نو دا ځل به توړه د 3,500-4,000 نه اوړي. مونږ چې کوم نن معلومات وایستل مونږ آټا ډیلر اسوسییشن حاجي اکرم شاه جنرال سیکرټري دی د دې ټولې صوبې نو ډېر تجربه کار سړی دی هغه سره مونږ ملاقات وشو بیا هغې نه پس نور ملاقاتونه وشو معلومات تر مخه چې حکومت د سرکاري غنمو چې کومې کوټې وي هغه یې بندي کړي دي. میلونو ته چې کله حکومت کوټه نه ورکوي نو د میل خوښه چې په څو توړه ورکوي او چاله یې ورکوي او سینګه یې ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دې سره څه به زیاته کومه زموږ صوبه کې د غنمو حوالې سره او د اوړو حوالې سره ولې دا پالیسي نشته. پکار دا دی چې د دې دپاره هم دې باندې فوکس شوی وی او دا دومره غنم چې راغلي وو نو هغه څه شو او دا به اوس بیا په کنټرول او ټیکو هغه سیسټم وي نو دل کېږي په پکې زما غریب سړی. خو نن زه دا ویمه چې مرکز او د صوبې حکومت د دوی د مخاصمت د وجې نه د دوی یو بل سره چې کوم سیاسي اختلافات دي نو په ټوله دنیا کې داسې اختلافات دي خو عوام ښکار کوي نه خلک. نو دا یو افسوسناک امر دی چې پنجاب حکومت دې طرف ته اوړه مکمل هغه بند کړي دي او د آئین مطابق قانون مطابق په اوړو او په غنمو باندې دا خوراک دی په دې باندې پابندي هغه نشي لګېدی. نه خو یو ملک نه راځي او دا په یو ملک کې ته چې ټرک نشي وړی بوره یې نشي وړی نو یو مافیا ده هغې ته اوس ډېره غټه فایده روانه ده. او موږ سره نن حاجي اکرم شاه هغه خبرې وکړې چې دا پنجاب کې کومه مافیا وه نو هغې ذخیرې جوړې کړي دي د غنمو ارزان غنم یې اخیستي دي او اوس مصنوعي قلت به جوړ شي نو هغه غنم به دی میلیونو له ورکړي نو چې په 3,000 روپۍ 100 منه اخیستي نو هغه غنم به دی په 6,000 7,000 ورکوي. نو دا ډېر افسوسناک خبره ده. دواړو طرفو ته که هر څه کېږي نو کوتره کېږي پکې خلق. خو په دې باندې به مونږ خبره وکړو چې زمونږ دې مشرانو له هغه دلته کې مشیران ناست دوه د مرکزي حکومت وزیر اعظم نو هغوی له په دې باندې فوري نوټس اخیستنه پکار دی چې سیاست او سیاسي اختلافات دا په خپل دی خو د یو ملک خلق دي نو عام ولس ته د اوړو د ترسیل دا نه دي بندول پکار او اوړه هغه آزاد پکار دي. اوړه غله داسې شي دی چې په دې باندې ډېر غټ نفرت په دې فیصله او په دې کار باندې د خلکو په زړه کې زیاتېږي او سیوا کېږي. او به هر حال ما ویم چې زه په دې خبره وکړم بیا صوبایي حکومت هم دې حوالې سره اجلاس راغوستی دی فوډ ډپارټمنټ هم اجلاس راغوستی دی نو ګورو به چې مخکې څه اپډیټ مخې ته راځي خو ټولو نه غټ بدخبري به ورته وایو خوشخبري خو مونږ نه شو ویلی دا ده چې اوړه دې ټایم کې د هغې قلت روان شو او سار چې کومه توړه په 2,000 وه نو هغه اوس په 2500 شپږ سوه ده او امید دا دی چې دا به سار 3,000 3,500